نننی حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د خوبونو په باره کې خبره کوي چې آیا دا خوبونه لیدل رښتیا دي دا شته که نه. نن حدیث ذکر کیږي انشاءالله. او د خوب متعلق به دوه درې خبرې کوو چې خوب لیدل څنګه دي، ښه خوب څه ټایم کې لیدلی کیږي، او آیا خوب لیدل د مؤمن د پاره څنګه دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې نبوت به ختم شي لیکن مبشرات نبوت به بیا باقی پاتی. صحابو تپوسو کو د الله رسول مبشرات نبوت څه شی دی؟ نو نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې خوب لیدل به پاتې شي، ځکه کله چې به ما باندې وحی بند شوه نو ما باندې به د خوب په ذریعه سره وحی کېده، او عام انسانانو ته مؤمنانو ته به خوب ښکاره کېږي، ځکه دا خوب د پیغمبرۍ 40مه یا 43مه حصه ده خوب لیدل ښه. او د هغې وجه هم دا ده چې کوم انسان خوب نه وینو دی د په خپل ایمان باندې ویریږي چې زه خوب ولې نه وینم. خوب لیدل د پیغمبرۍ 40مه یا 43مه حصه ده. نو نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې انسان خوب وویني نو کم خوب به رښتیایي. نو نبی علیہ السلام او فرمایل چې اصدق الرؤیا بالاسحار، پر اختیا خوبونو کې هغه خوب رښتونه دي چې صبحي وخت ولیدلی شي. معنی انسان د مانځه نه راپاسېدو نه مخکې 1 غنټه 2 مخکې کم خوب انسان وویني، مثال په طور د 12 نه واله تر 4 پورې یا 3 پورې چې کم خوب انسان ویني دا حق او سچ خوبي ښه، دا الله تا ته یو زیری کوي. او بله خبره کوم، انسان چې استخاره کوي بمانه استشاره، دا د خدای سره مشوره ده. نو په دا مشوره کې چې تا کوم خوب ولیده گویا د خدای د طرف نه ما ته دا مشوره ده، په هغې باندې عمل کوه. بیا خدا الله علماو ته ښکاره کوي، بعد انسان د استخاره کوي څه ورته نه ښکاره کېږي، نو بیا وله بزرګان علما کوي استخاره. خوب لیدل علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ یو بہترین معبر دے او تابعینو کے راضی وی د زبیدی یو وین زرالو علامہ ابن سیرین تا وی حضرت ما یو خوب لیدے دے چه د دنیا خلق ما سر زناگانے کئی. نو علامہ ابن سیرین یو خوب پا ظاہر کے دیر بدخ کارا کیگی، خو هر چاته به نه وي، یو پویه انسان ته به وي. او یو خبره ګوره تاسو ته بلم کوم، دا خبره یاد ساتئ که مکمل شو د هغې موافق به تاسو ته بیا د یوسف علیه السلام یو خبره کوم. ګوره که د خوب د چاته ووې او هغې څه تعبیر ویسته نو همدغه رنګې به الله تا سره کوي. دا خبره یاد ساته بس، ځکه یوسف علیه السلام چې جیل کې څه کسان ورته دوکه کوله، وی حضرت مونږ خوب لیدلی دی. یو پکې ورته دا خوب ویلو، وی حضرت ما خوب لیدلی دی چې زما په سر باندې خوانچه پرته ده او مارغان ترې راځي ډوډۍ ترې تښتوي. نو یوسف علیه السلام ورته ووایي د دې تعبیر دا دی چې ستا مرګ به په ځنګل کې او ستا مرګ به داسې چې د دې کوپړۍ نه به د مارغان غوښې تښتوي او ته به په دې مرې. نو چې دا تعبیر یې ورته ووایي په خندا شو، وایي ما خو درته مړه د ځان نه جوړ کړی. نو یوسف علیہ السلام ورته وی د ځان نه مان نه پکې اوس نشته، دا عمل به کېږي. نو دغه وخت کې په جیل کې نور کسان مو هغه ووتل، یو کس او دی چې دی یوازې پاتې شه دا خوب چې لیدلی و د دروغ چې ځان نه جوړ کړی و، دی وتښتېده نو په ځنګل باندې لار شوه. نو چې په ځنګل یې لار شوه نو لار ترې روکه شوه، نو دی اوږې شوی دومره بېدمه شوی چې مارغانو به پرې ټونګې لګولې او دی د هغه د ځان نه نشو شړلی. نو یو ونې سره اونخته په خرنډ کې، د ونې په خرنډ کې دا مرۍ اونخته دا مارغان به راتلو د سر نه به له غوښې تښتولې دی، په دې باندې الله وفات کړ. نو یو خبره کوم، خوب به هر چاته نه وی ګورې ښه. نو یو خوب په ظاهره کې ډېر غلط ښکاره کېږي، خو یو عالم ته ووایه کېدی شي د هغې تعبیر ښي. لکه تاسو ته مثال ویمه، ځکه په دې علما کرام علامه ابن سیرین له یو سړی راغی، وی حضرت خوب مې ولیده چې زما د کټ لاندې اور بلیږي. وی ښه، وی داسې کار وکړه د دې کور نه کډه بار که دا کور در باندې راغورځېږي. دا خبره یاد ساتئ. خوب ګورئ د خدای د طرف نه یو تا ته زیری دی ښه، په دستی کې بیا علماو ته وایه. بس کس چې لړه د کور نه کډه را بار کړه درز شي را پرېوت، یو درز یې وکړه.
ډیره زمانه پس یو بل کس راغی وی حضرت خوب مې لیدلی دی خو زما د کټ لاندې اور بلیږي بل کس هم دا خوب لیدلی نو هغه ورته وی علامه ابن سیرین ورته وی داسې کار وکړه دا کټ لرې که او دغه ځای وکنه دی کې خزانه ده چې لړه کور کې پریشانه چې ځای وکنه سته خزانه راووتهږي علما پوهېږي په دې باندې او خوب ګوره حق او سچي ښه دا خبره یاد ساته وی شاګردانو ورته حضرت ظلم دی وکړو جي مخکې بل لاغلی او د هغه د کور لاندې او د کټ لاندې اور بلیده نو تا ورته کوټه دې را پرېوځي کور نه د هغه کور را پرېوته او حضرت دم دغه خوب لیدلی نو ګوره د هغه خزانه راووته ده ته به دې هغه ته به دې داسې ویلي و که نه هغه ورته بچو تاسو په دې نه پوهېږئ د خوب تعبیر جدا جدای هغه چې کوم خوب لیدلی هغه په ګرمۍ کې لیدلی نو دا ګرمۍ کې اور چې دا نو دا یو عذاب غوندې سړی ته کرکه کوي نو پته ولګېده ده ته عذاب میلاوېده هغه د کور را پرېوتو په شکل کې نو کور پرې را پرېوته او ده چې خوب لیدلی ده په یخنۍ کې لیدلی نو په یخنۍ کې دا اور نعمت ته موږ ورته نږدې کېږو که نه ما ته پته ولګېده ده ته نعمت میلاوېده هغه خزانه وه چې الله ده ته میلاو کړه د ماما ټول شوق سره سبحان الله نو خوب ګوره حق او سچي ما وې بعضې کرته خوب به په حقیقت کې ډېر ګندی لیکن د هغې تعبیر به ډېر اعلی لکه زبیدې بیبي یو خوب لیدلی چې د دنیا خلک ما سره بدفعلۍ او زناګانې کوي نو خو د بادشاه ښځه وه دا خوب یې نه شو ویلی نو یو وینځه یې تیاره کړه چې علامه ابن سیرین ته ووایه چې ما دا خوب لیدلی توجه کوئ دې خبرې ته جي دا ماشومان ولې ګرځي نو هغه وینځه ولېږله علامه ابن سیرین ته وایي حضرت خوب مې لیدلی دی چې ما سره خلک د دنیا خلک بد عملی کوي علامه ابن سیرین خو یو لوی محبر او انسان و پوهېده به چې دې دروغ وایي که رښتیا وایي یو کس والا راغی وایي حضرت خوب مې لیدلی دی نبی علیه السلام مې خوب کې لیدلی دی هغه ورته ښه وایي تی راته لږه دا چهره ووایه چې سیرت کې کوم ذکر د نبی علیه السلام شوی دی چې د هغې موافق دی که نه هغه بس غلی شه وایي تقطع دروغجنه دروغ وی نو هغې ته پته لګېده علماو ته پته لګي چې دا خوب رښتیا دی که دروغ دی نو دغه وینځې ته وایي ته دا خوب نشي لیدلی ځه دا خوب ته نشي لیدلی چې واپس راله زبیدې بیبي ته وي هغه ما ته دا وي ورشه ورته ووایه چې دا ما لیدلی دی ورته ووایه په زور ورته ووایه چې بیا راله راویشړله وي تخته شابه دا خوب ته نشي لیدلی بس زبیدې بیبي ورله د پردې په اهتمام کې کېناسته د هارون رشید باچا ښځه ده حضرت دا خوب ما لیدلی دی جي خو دا ډیره د شرم خبره ده چې دا خوب ما تا ته وی چې د دنیا خلک راځي او ما سره زناګانې کوي نو علامه ابن سیرین رحمت الله علیه ورته وفرمایل وی خفه کېږه ما دا ډېر ښکلی خوب دی په حقیقت کې خو ډېر ګنده ښکاره کېږي خو دا ډېر ښکلی خوب دی وی الله به تا نه داسې فایده واخلي چې هغې نه به ټول امت ته فایده نو که حاجیانو عمرو والا ته پته لګېږي که څوک تلي نو یو نیر راغلی دی په هغې باندې لیکلي نهر زبیده دې زبیدې بیا د دغه نه نهر راوستی او بیت الله شریف ته د اوبو قاتو دې د هغه ځای نه نهر راوستی او حاجیانو عمرې والا به د هغې نه اوبه څکلې د دنیا خلکو ته فایده وه ټول شوق سره سبحان الله هغه نیر اوس هم شته نښې شته حاجیانو ته پته ده الله دې موږ ټول بوځي ټول وایي آمین خو نو د استخارې طریقه خو زه داسې ښیمه چې اول به غسل وکړې استخارې ته یاد ساتئ ښه جي نیت هم ښیمه مونځ هم ښیم هر څه ښیمه غسل به وکړې ځکه خدای سره به ته شپېله به خدای سره ملاقات کېږي انشاءالله نو انسان چې یو باز یو بره لیول والا یا سټیټس والا سړي له ځینو ځان سوټیټ بوټیټ کې نو خلاصي نو اوس به د خدای سره ملاقات کېږي انشاءالله نو اول به غسل وکړي چې غسل وکړي د شپې د تهجدو ټیم نه لږ مخکې مانه 12 یا 10 بجو ټیم کې به ناوخته ټیم کې چې خاموشي شي نو او به درېږې تهجد که کې نو او به کې ورنه که ټیم نو 2 رکاته به وکړي او نیت په دا وکړي چې نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکاته استخاره مونځ ادا کوم په دې حاضر وقت حاض خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریفې په لور کو الله اکبر زړه طریقه ده بیا ورته وکړې نیت مې وکړو وایې نیت مې وکړه د زړه د خلاصه 2 رکاته استخاري مونځ ادا کوم په دې حاضر وقت خاص خدای تعالی را مخ میں دا کعبے شریف په لور کو الله اکبر ټیک شه دغه 2 رکعاته به وکړي
چې 2 رکعاته دې وکړ مخکې نه به تا غسل کړي ځان باندې به دې عطر مطر پورې کړي او چې دغه 2 رکعاته وکړي د هغې نه پس به بیا دعا وکړي لاس به اوچت کې سر به ښکته کې په تیاره کې به وجاړې الله ته چې خدایه دا کم کار کوم زوی له رشته کوم الله دا جینۍ مې خوښه کړې ده خدایه ستا پکې څه رضا ده دا دعا به وکړې زوی له دې جینۍ خوښه کړې ده مثال په هسې مثال وایم جي خوښ هم نه داسې نوجوانانو دپاره خو ډېره دغه خبره ده ښه خدای سره مشوره پکار ده په هر څه کې خدایه دا کار کوم یا خدایه کاروبار شروع کوم او دا کاروبار شروع کوم خدایه دې کې ما دپاره فایده ده که فایده ده نو ام خدایه ما ته وښیه او که نقصان دی نو ام خدایه ما ته وښیه یا خدایه دا کار شروع کوم نو الله شبهه ده پکې خدایه دا حلال دی که حرام دی چا نه تپوس نشي کولی ذهن مسله یا خدایه پلانکي دغه کې ګیرم الله دې مشکل کې ما دپاره فایده شته که نه هسې مې ځان مړ کو نو هغه دعا به وکړي په مخ په لپه راښکې او دا ما مخکې وظیفه خولې ده صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم بس دا به وی خو لیکن شمارې به نه او طریقه دا ده چې داخلي لاس به داسې د سر ته کېدې داسې او دا لاس په دې پتنانو داسې کېدې او په سیډ به سملې قبلې طرف ته به مخ کې او سترګې به پټې کې خوب به نه درځي که نم درځي دا کلمه به وی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم رب نه امید کوم انشاءالله 2 ورځې به دا طریقه کې د رب نه امید کوم چې په لومبۍ او 2مه شپه باندې یا تا ته د خدای دیدار کېږي یا د نبی علیه صلات وسلام مبارک په ذریعې سره انشاءالله تا ته خبر کېږي ټول سبحان الله طریقه زده شوه جي انشاءالله که نه بیا انشاءالله په مزه مزه هر څه خیم کوم عبادات چې دي طریقه خیمه د جنازې طریقه خیمه د هر څه انشاءالله خوښ هم ده که نه داسې هم خوښه ده د استخارې طریقه یاده شوه بس دغه طریقه ده او بیا چې د کم خوب ولیده په دغه استخاره کې نو دا به حق او سچ خوب یو عالم محبر ته به ووی هر چا ته به خوب نه وی ښه خوښ هم ده انشاءالله وکې د حدیث ته رب العالمین الله موږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي شوق سره امین وایه انشاءالله داسې امین وایه چې پرښتې او رب چې کوم دی خوشحالیږي په امین باندې ذوق سره وایه چې اسمان پورې اواز رسي الله دا موږ دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګوري الله ستا رضا له راغلي دي خدای ستا کتاب له راغلي دي ستا در له راغلي دي خدای د دې حاضر مجمع زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کړي الله چا باندې څه قسم مصیبتونه دي مشکلات دي دردونه دي خدای په خپل دست قدرت ختم کې بوډاګان دي سپینګیري دي الکان پکې ناستي خدای سپینګیرو په عمر کې برکت واچي نوجوانان الله د دین سره وابسته کې ماشومان خدای با عمل عالمان حافظان مفتیان قاریان کې د دې کتاب په برکت باندې خدای د چا په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي خدای د خپل در نه پوره کې الله په دا مجلس کې بیماران دي په کلي کې بیماران دي کورونو کې بیماران دي اسپتالونو کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي الله د دې کتاب په برکت باندې خدای په دا کلي کې اتفاق او اتحاد خدای نصیب کړي الله کاروباریان پکې ناستي خدای کاروبار کې برکت واچي د چا رزق کمزور دی خدای د رزق باران په وکړي د دې کتاب په برکت باندې او دا کتاب خدای د دې حاضر مجمع د پاره خدای د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځي الله دا کتاب د دا کلي دپاره خصوصا زما د خویندو میندو دپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځي الله دا درس خدای زما خویندې میندې اوري خدای د عزتونو د لوپټیو خدای محافظ شي الله دا د دې درس په برکت باندې دا کلي د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه सलाम